بسم الله الرحمن الرحیم یوجه میډیا افیس 400 ته پراتلو باندې مونږه د 400 د تعلیمي میدان کې یو زرنده ستوري کومه ته فخر 400 وو نو دغه لپاره بدل ډیر فټ نوم وی ورکه مونږ پروفیسور نصرالله خان یوسفزای صاحب چې دا پېښور بورډ اوس ایکس چیرمن پاتې شوی دی او زما په خیال دا واحد چیرمن دی چې د کنټینیوس په درې کاله ډیر په خطر طریقه باندې تیر کړل ادینه علاوه 1989 کې پروفیسور نصرالله خان یوسفزای صاحب د 400 چې کوم د مدرلند دی د هغه کالج نه د لیکچرر په حیثیت باندې تعلیمي آغاز کړی دی او هغه سلسله د دوی روانه ده کوم وګورو پروفیسور نصرالله خان صاحب د پروفیسور اسوسییشن اند لیکچر اسوسییشن خیبر پختونخوا 15 صدر د خیبر پختونخوا او د پاکستان 15 مسلسل صدر پاتې شوی دی ولې صدر پاتې شوی دی دا د پوس موږ د دوی نه کوچره د پروفیسورانو او لیکچرانو د پرغوی ډیر وی خدماتو او هغه خدمات داسې نو چې په ایجوکیشن باندې یا په ګیراج جوړ باندې بلکې هغه خدمات دوی په ټیبل ټاک او په منډو ټولو په خپل مهنت باندې کړو او هغه مهنت په سلسله کې دوی ته بغیر څه دغه نه سفارش او بغیر څه د کرونا د پېښور بورډ چیرمنشپ حواله شو الدم د دوی یو ډیر لوی انقلابي اقدامات کړی دي حتی ته چې موږ یې په پروګرام کې خرڅلې وي ډیره مهرباني خوشاله اوسئ بس موږ تاسو د 400 الحمدلله په 400 او زموږ په تاسو ډیر فخر دی الحمدلله 400 چې څنګه په مذهبي میدان کې په سیاسي میدان کې شهري میدان کې یا په داس نورو اهم ځینو کې مقام دی الحمدلله تعلیمي میدان کې تاسو خپل مقام دی نو موږ په دې باندې تاسو ته تاسین پیش کو او موږ تاسو کو د 89 نه موږ تاسو خپل لاسي تعلیمي کیریل بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو ډیره مننه ډیر خوشاله شو تاسو نن موږ دعوت راکړو ډیر د پس 400 ته راغلم نو یقینا چې ما لپاره ډیر داسې یو زیری چې یو ډیر ذهني سکون ملو شي کله د خپل کلی تراشو یقینا د 400 کالج نه ما آغاز کړو د 1989 نه او د هغه وخت نه دا تقریبا د شپږ دیرش کاله زموږ د ټول سفر چې دی نو دا وو او په دې کې د اول خو زموږ خپل ماشومان د پاره تاسو ګورئ چې څومره ماشومان هغه سره موږ خپل هغه تعلیمي د کم د کلاس ورک او هغه سلسله و نو هغه ماشاءالله دونه ښه طریقې سره چلول چې نه پورې هغه زه په دې خوشاله کوم چې تلره نه ما خپل هغه سټوډنټان ما وینم هغه رامنډه کې لکه اوس هم بهر یو شاپ ته ولاړم یو سټوډنټ ډیر زوړ د 91 یو سټوډنټ راغی او سلام یې کو سره ودرېد یقینا چې هغه وخت د لرنینګ دغه کې موږ داسې حساب واغشته چې زموږ د هغه وخت چې کوم شاګردانو ناغي په ډیرو خو عہدو اوس دی وخت کې ناست سره الحمدلله موږ مينو که تاسو د بورډ چیرمن یو رابل ویل په موږ نو سټوډنټان به په قطار ولاړو او کوم دا ویو چې د پروفیسور نصرالله خان یوسفزای صاحب تعلق ضلع 400 علاقه او دغه علم قادر خان سره دی او ال دوی ډېر فیملی آباد ده او موجوده وخت کې دوی د مسلم کالج اف ایجوکیشن سیستم چې د خیبر پختونخوا په مختلف ډسټریکټ کې د غوي برانچز دي دا غي ټول دوی ډایریکټر هم دي نو موږ تاسو دا ویلو چې د بورډ په پېښور بورډ کې تاسو څه داسې اقدامات کړو دي چې سبا کې به د ذهین طالبانو طالبانو خپلپی کې دا تاسو یو نوې سیستم باندې انټروډوس کړئ چې ماشومان ته خپل میرټ انشور شي ګوره چې دا سره چې لګا یو خو مونږه څنګه چې مو چې مونږه څنګه د لرنینګ پروسس سره په اخلاص او لګیو مونږ کار کو بیا راغې نه پس چې نو تاسو د یونین خبر او کړنو په یونین مونږ دا سره لو چې د زړونو مونږه خلکو له نوې دغه ورک جهت ورک او نوې دغه دا چې لکه مونږ وی چیرې دا زمونږ یو ډېر داسې پېښره چې راغې سره دا اړتالونو دا ټریډ یونینزم دا خنخ کاری نو مونږ په ټیبل ټاک باندې ډېر څه اچیو کړل او دویم دا زه واحد صدروم چې ما به ټولو خلکو ته وي چې به تاسو کار به خپل دغه سره وي یعنې خپل چې تاسو مونږ څه تنخواه اخلو مونږ د چې کوم د کلاس ورک دپاره مونږ ته تنخواه میلاویږي نو بې کار زموږ هغه دی د هغې نه پس تاسو مسایل لپاره به مونږ حکومت سره خبره کوو نو مونږ هغه سلسله هغسې وچلوله د هغې نه وروسته بیا د بورډ تاسو خبره وکړه نو چې بورډ ته کله راړو زما مطلب چې مونږ یو د شعورونه یو اخلاص باندې یو کار کوو نو چې الحمدلله کله بورډ کې ماته حکومت خیبر پختونخوا زمونږ اپوینټمنټ وکړو نو د هغې نه پس ماته یو داسې چیلنج ملو شو چې دلته خو د لرنینګ پروسس او هلته د اسسمنټ پروسس شروع شو یعنې څومره چې په کال کې سبق ماشومان وي نه اخره کې بیا بورډ امتحان اخلي
او بیا د هغې اسسمنټ کېږي هغې ته سرټیفیکیشن بیا کېږي. نو هغه هلته زه چې په ډومبي کال لاړم ډېر چیلنجز و ځکه چې کرونا هغه وخت کې ډېر په پیک باندې وه او په ډیورنګ کرونا مونږ ایگزام هغه وخت واغشت. هغه وخت چې کوم منسټر و شهرام خان ډېر کریجي سړی و هغې په دغه باندې او هغه وخت چیف منسټر او منسټران چې وو او سیکرټري زمونږ یحیی صاحب نو هغې یو ډېر لوی چیلنج خپله م اکسپټ کوو مونږ له یې راکوو. الحمدلله مونږ د هغې نه په هغه ډېر سخت وخت کې مونږ ووتو هغه ایگزام د وړو کال ضایع کېدو نه هغه بچ شو. خو دغه سره سره چې ما هغه وکتل نو د مونږ د اسسمنټ چې کوم طریقه کار و هغه ټیک نو لکه چې کوم مینول مارکینګ به کېده نو په هغې کې به ماشومانو سره انصاف نه کېده. نو ما وویل چې یاره دې کې داسې یو وخت د ټیکنالوجي دور دی او په دې کې مونږ هغه زوړ مینول طریقه کار دی مینول شیټ دی مینول مارکینګ دی او مطلب دا چې زمونږ ټیچرز کو دې کې داسې څوک انکمپیټنټ څوک راشي چې مارکینګ لپاره کمپیټنټ نه دی او ښه ماشوم د مستقبل سره لوبې کولي. نو الحمدلله مونږ پېښور بورډ کې یو خو د فیر سیستم دپاره لکه مونږ د ټول هالز ته مونږ خپل هغه پورټیبل کیمرې مونږ خپلې پرچیز کړې. دا په ټول پاکستان کې ډومبې بورډ و چې مونږ خپلې کیمرې پورټیبل چې وي هغه مونږ پرچیز کړه مونږ لګولې. دویم دا چې مونږ د ډیجیټل اټینډنس سیستم شروع کړو هغې سره د حال دننه مینجمنټ چې سپرنټنډنټ ته ډېر اسان شو. دریم بیا مونږ آنلاین آن سکرین مارکینګ شروع کړو او هغه آنلاین آن سکرین مارکینګ سره هغې چونکې مونږ 4 سبجیکټس کې کوو 50% دا شو 50% مینول و خو چونکې خرچه پې زیاته و نو مونږ وخت سره سره په هغې کې ریفارمز کول. دا مونږ فیډرل بورډ تقریبا په یو ټایم باندې شروع کړو او تاسو یقین وکړئ زه په دې کې به زه د پېښور بورډ چې کوم زمونږ د آی ټي ټیم دی زه هغې ډېر اپریشیټ کوم. زمونږ دا چې کوم ویب ایڈمنسټریټر و زمونږ چې کوم آی ټي ټیم و زمونږ ډي ډي آی ټي د کمال خلک وو هغې چې ما وکتل چې دوی کې دونه کیپیبلیټیز دي نو بیا لږ هغې له مونږ د بهر نه چې کوم دی نه مارکیټ نه هغې ته لږ په سافټویر باندې هغې ته مونږ صرف مخامخ کړل او هغې دونه کمال وکړو چې په ړومبي امتحان کې لږ مونږ پایلټینګ وکړو داسې مونږ نه چې اکدم په خلکو باندې مونږ هغه سیسټم اډاپټ کړو بلکې مونږ اول پایلټینګ وکړو لږ هالز هم راواغشتل د هغې مینول هم وکړو او بیا نه هغې انالیسز وکړل اپازیټیو راړل بیا مونږ لاړو ټول ایگزام ته چترال چونکې فار فلنګ د هغې نه علاوه په باقي ډسټرکټس کې مونږ آنلاین آن سکرین شروع کړو. زمونږ ټیم په ډومبي کال ټول سکیننګ کروڑونه ایمیجز هغې په خپله سکین کړل. سر کو دلته مونږ چې 402 یو مردمخیز علاقه ده او په دغه کې تاسو ویلو د چا دی یو هولډ کوم ګرو سیکرټري مهدي جان د 402 عرب کنټرولر د 402 ډیپټي کنټرولر انځيب د 402 زموږ د 402 یو هولډ او هغه چې کوم ایمیج جوړ شوی د 402 او د پېښور بورډ په پاکستان کې یو مقام جوړ شو ایز ا ټیم ورک دې ته به کوم نه زه دغه سره لږ اتفاق نه کوم د 402 په حواله سره اگر چې 402 ډېره مردمخیز ځمکه ده ډېر ویل خلک پیدا کړي دي نو دا یقینا چې کیپیبلیټیز پکې شته لري او راځو سول چې زه آی ټي ټیم یادوم اگر چې دې کوم د 402 خلک خو تکړه کسانو او د نورو علاقو موږ سره د پېښور موږ سره د دې پېښور ګیر چاپېره کلي چې هغې غړي رغدي موږ یادولې موږ سره وو خو بهرحال موږ دا تاسو چې کوم ټیم یادوي نو موږ یو ټیم داسې وو چې هغه موږ کمیټډ وو موږ ټرسټ مو موږ کمیټمنټ مو موږ کې داسې څوک نو چې یاره هغې په دې سیستم کې سره رکاوټ جوړ کړی نو موږ ته دا یو دغه میلو شو چې موږ کار کولو کې موږ ته سره رکاوټ نو موږ بالکل مخکې لاړو او هغه موږ هغې الله تاسو په الله باندې باور یو کار کله تاسو آغاز وکړئ یقین وکړئ چې موږ ته په لږ وخت کې د هغې دومره بهترین ریزلټس میلو شو چې زموږ د پېښور بورډ چې دا د ټول پاکستان لیډینګ بورډ شو او موږ په اسلام آباد کې یو سیمینار و په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې موږ هلته زموږ ټیم پریزنټیشن وکړو نو ټول پاکستان بورډونه چې وو هغې ما له راغلل او وی چېرې تاسو موږ له ټایم راکړئ او زموږ د ستاسو ټیم چې کوم دی لکه د نواب شاه د سکرو د کراچۍ بورډونو هغې کې ټولو دغه نو هغې وی چېرې تاسو موږ له ټایم راکړئ چې موږ هم تاسو ایجوکیټ کړئ په دې ټیکنالوژي باندې نو الحمدلله موږ د هغې آغاز وکړو نن هغه چې کوم دی هغې پکې سبجیکټس نور ایډ کړل 2 سبجیکټس الټیمیټلی به دا ټول امتحان ډیجیټایز شي د دې بله فایده مو دې دا و چې مینول ایگزام کې ډېر پرابلمز وو چې کوم کې هیومن هینډز انوالو وي نو هغې کې کوډینګ انسان کوي نه هغې کې هم ظاهره خبره چې کوډینګ هغې ته پته لګي بیا دا چې مینول مارکینګ کوي نو په هغې کې هم
کوډ کو پته ولګي نو په مارکینګ کې هغه فیورټیزم کولی شي. ټیکنالوژي دا شي نه مني. اگر چې په دې باندې ماته ډېر یونین چې کم دین هغه ډېر زیات سټرایکس هم کړ چې دې باندې کاست نه مې چې کاست خو زمونږ فیس خو زمونږ ټولو بورډونو د صوبې یو شانتي دي او خرچه چې کم د په دې باندې دا سټوډنټ پیسې دي په هغې باندې لګي په ریفارمز باندې لګي نو دې نه خو د بورډ امپلایز ته چې کم دی نو څه شکایت نه دی پکار کو دا تاسو باندې څه بوجي نو تاسو ویلی شئ نو هغه وایي چې هغې سره ټرانسپیرنسي براله مطلب دا چې په پیپر مارکینګ کې اوس د انسان دغه چې کوم انوالومنت اپکې ډایرکټ کم شو دا په سافټویر باندې هغه ټول کوېسچنز لاړل هر سړي په کور کې چې کوم دی په لیپټاپ باندې هغه خپل کول او هغه دونه څه خو آی ټي والا کس نیمه خو چې کله یو مینیجر یو ایڈمنسټریټر چې کوم دی دا هغه ویل وي نو هغه دغه آی ټي والا خلکو نه کار واخلي نو هغې کې هغې چې کوم دی پکچر امیج او کچ یو په ځای بل سړي چې کوم دی مارکینګ ته نه شو کېناستی अब فورن چې کوم دی هغې بلاک کړو بیا هغې کې کوالټي چیک دپاره څو زمونږ لیئرز وو زمونږ ایډمنډز وو بیا د هغې دپاسه ایډمنډز وو نو مارکینګ کې به چا داسې څوک کس راغی چې هغه به په کې څه ګپ لګاو نو او فورن هلته بلاک شو نو یو خو مارکینګ هغې بهترین مارکینګ وو تاسو وګورئ چې د تېرې د دې اوس اینوال ایگزام نه ټولې صوبې بورډونه چې کوم دی نو الټیمیټلی هماغې ته راغلل او هغې چې نو ټیکنالوجي استعمال شروع کړو. بلکل سر موږ کم پریویس کوم دوی چې د ایگزام کنډکټ کړ نو زما په خیال هر روز به په اخبار کې راغلی چې پیپر درې ګنټې مخکې وټ شو څلور ګنټې مخکې وټ شو ستاسو ټینیور کې یو ډېر ښه ډسپلن چې دا څه وجه کېدي چې د بورډ او بار دا پیپر وټ کېدی یاره زه خو د دې اوسني دغه نه یم خبر چې څه شوي دي لکه زه خو بیخي نیم خبر خو دا وه چې زه به خپله خوده کېدم نه زه به سهار د مانځه نه مخکې پاسېدم بیا زموږ د پېښور بورډ د پیپر ډسټریبیوشن دا ډېر یونیک دی دا په ټول پاکستان کې واحد بورډ چې دی پیپر سهار د بورډ نه هر یو سنټر ته رسو لکه هغه زمونږ په مومندو کې محمدګډ ته په خیبر کې زمونږ تیرا ته او په دغه چې زمونږ په دروازګۍ پورې زمونږ متنو ته او دی خو زمونږ په هریچل کې لنډي شاته او دی خو پړانګار ته پتنګي کې نو دا ډېر ګران کار و دی ته پیپر سهار رسول خو زه به سهار وختي د مانځه نه مخکې پاسېدلم د مانځه نه پس به ما هغه خپله مانیټر کول ډېر زیات دې سره خواري کړې ده او هغې له موږ داسې ټایمونه فکس کړي چې هغلته به موږ خپل کس ولېږه پیپر به هغه دومره ټایم کې ورکوو چې یو کس پیپر والي او حال ته رسي چې بس ټایم په هغه ورشوي چې پیپر د ټایم نه مخکې رانه شي تاسو وګورئ نن دا په انډیا کې د هغې د پیپر لیک خلاف چې کوم دی نو دغه سټرایکس کېږي نو یقین موږ دې لپاره دومره سیریس وو ځکه دا ماشومان خو راشي چې کوم زره غوندې دوی دغه شي نو هغې دونه بیا ریاکشن د هغې ډېر زیات نو د دې وجې نه بل دا چې حق تلفیم کېږي چېرته پیپر آوټ شي هغه خلک یې وګوري هغه نه چې کوم د قابل سټوډنټان نو د هغې بیا څه دغه شو نو دې کې موږ دغه شی کوو بیا په حال کې تاسو یو خبره وختي وکړه چېرې تاسو به لاړئ نو هلته به ماشومان ګورئ جي داسې وه دا ماشوم چې کوم دی د ټول کال خواري کړي مور پلار سره خواري کړي ټیچرز سره خواري کړي خو چې کله د ایگزام حال ته لاړ صرف ماشوم نه خو زه تاسو چې د ایگزام حال کې کېږي به هم ټینشن نو چې کله دا امتحان دا سټاف راشي او دا هغې سره دا ځان نه ورته به بلا جوړ کړي غوبل جوړ کړي د هغې نه خو هغه شته ورسیر کړي نو موږ چې کله به ورکشاپ کوو دا چې کوم به موږ سپرنټنډنټ تاسو هم دلته د 400 کې ورکشاپ زمونږ مانیټر کړي دي نو هلته به موږ دوی ته دا وایو چې ګوره تاسو کله د هال ته لاړ شئ نو د ماشومانو سره داسې سمایل ورکوئ کم از کم دې سره ډېر پولایټ اوسېږئ دا موږ نه وایو چې چیټینګ تاسو بالکل هغه سټاپ کړئ خو دوی سره کم از کم تاسو اخلاق دای چلوئ چې دا ماشوم چې دی ریلیکس وي چې ده څه یاد کړي دي چې دی هغه لیکل خو کولی شي خو نه دی تاسو د باندې دومره پریشر واچوئ ناخواسم ایگزام دی نو په هغه باندې بیا نو موږ د دې شیزونو موږ دغه کوو بیا دا و چې لکه په دې کې به داسې واړو چې لکه ظاهره خبره هغې د چیټینګ دپاره چا ټرای کوله بیا د بعضې خلک داسې دي چې لکه هغې ډېر زیات په دې باندې یو اف ام کیسونه جوړ کړي نو د بورډ زمونږ د ایون د یونیورسټیز د زمونږ رولز چې کوم دي زمونږ کیلنډر چې کوم دی هغه د یو اف ام کیسونه چې کوم دي نو هغه هغې نه سپورټ کوي هغې وایي چې تاسو په حال کې زموږ پالیسي دا وه چې په حال کې چیټینګ ډسکریج کړي یو اف ام کیس چې کوم دی هغه تاسو دا نه چې تاسو د خپل پرفارمنس دپاره یو اف ام کیسونه جوړ کړي دومره جوړ کړي چې هغه ماشوم چې کوم دی هغه دونه ډسهرټ شي چې هغه سره بس سبق پرېږدي نو دې لپاره تاسو وګورئ چې موږ 2-3 ایفرټس کړو
دې کې دا یونیفورم کیسونه چې کوم بیا د هغې کې دا چې لکه چې کله به دا کیسونه جوړ شو موږ ته به ریپورټ شو بیا به موږ هغه انټرویو کړل نو موږ به کوشش دا کوو چې په ماشوم باندې کم سے کم موږ فاین ولګو دومره کم فاین چې دا ماشوم دا غریب مور پلار چې دي چې هغې له د ماشوم د دې لږه غلطۍ زور هغې له ورنشي نو موږ به ما به هغه سټاف ته وایي چې تاسو ډېر کم فاین لګوئ ماشوم دې غلطۍ ته شوي دي خو دونه فاین مه لګوئ چې ماشوم پلار ډېر غریب دی هغه مزدور دی او هغه بیا دله 4-5 روپۍ هغه را پیدا کوي قرضونه ولا کوي نو موږ به دا شی کوو نو دې کې دا ریفارمز وو او دې نه علاوه نور ریفارمز زموږ ګریډ سیستم تاسو شروع کړی موږ دا فرست سیکنډ ثرډ ټاپ 20 دا نزو موږ ګریډیزیشن لاخدو هغه باندې اوس پورې کار نشي ګریډینګ بالکل فائنل شوی دی او هغه چې دینو زما چې کله زه د دې زما بالکل د اخري کال چونه دی کې زه ټولو د صوبې د بورډونو چونه زه د هغې د خیبر پښتونخوا چیرمن بورډز کمیټي چې هغه هم چیرمن نو د هغې باندې مونږ د هغې کې صرف یو دغه پاتې وو چې هغې کې مونږ ته د پروینشل ګورنمنټ اپروول پکار دی لکه دا چې فیډرل بورډ د هغې ته خو خوا کې منسټري د هغې بس فورن دغه والي او بیا هغې هغه وکړي مونږ هغه هر څه ګریډینګ د هغې پیټرن چې دی د هغې فارموله چې کوم ده د هغې څومره بلاکس دي موږ ټول فاینل کړي د ډي ایم سی شیپ مونږ ډیسایډ کړی دی ټول پاکستان لیول باندې موږ نه دی کړی هغه آی بي سی سی چې کوم دی نو زه د کمیټۍ ممبر وم موږ کړی دی خو صرف دا چې موږ دا چې کله بورډ نه ریټایر کېدم نو دغه وخت هغه موږ ګورنمنټ ته لیږلو چې هغې دا ایگزامن کړي او په د دې باندې اپروول راکړي بس موږ بیا هغه نوټیفای کړو نه فاینل دی اوس نه پوهېږم چې دې وخت کې هغه کم سټیج کې دی د هغې بس ګورنمنټ پروینشل ګورنمنټ اپروول ورکړي یقینا هغه به پروسس کړي ایگزامینیشن به کېږي نو هغې کې به الګ پر سکون غواړي چې فوري لاګو شي ځکه چې دا ماشومان چې دي نو په دې ټاپ 3 پوزیشن په چکر کې دا غریبانان ذهني بیماران شي او ادارې زور لګوي او په بورډ باندې مغه هر قسم دی پریشر چې سفارشونه کوي چې دا شي نه ختم شي نو هغې لپاره اپروول پکار دی سر مسلم کالج ایجوکیشن سیستم دا په کم سوچ رالی او مخکې ایجوکیشن کې څه میسج زموږ دپاره څه داسې سوچ ته چې یاره زموږ کم کول روان دی نن سبا سوشل میډیا چې کم وار روان دی موږ ټول نوجوان کول هغې دا کړی چې دا یاره داسې وه چې د بورډ د دغه نه پس بیا مزید جاب دونه ډېر وخت موږ جاب وکړو بیا ګرانه وه خو زه په دې سوچ راغلم چې د دې کوم اونرز دا چې کوم اجي صاحب دی نو دوی ما پسې کور ته دوه ریزل راړل او دوی دا وایي چې تاسو مطلب ایجوکیشنسټ یا دونه لوی ایکسپیرینس هم دی او زموږ یو سوچ دی چې موږ د ماشومانو لپاره په کم مطلب فیس کې موږ ایجوکیشن ورکو خو دا ایجوکیشن د لرننګ سره سره نن سبا چې کوم ماشومان ته ضرورت دی نو هغه د تربیت ډېر زیات ضرورت دی او هغې دا وایي چې که ستاسو غوندې سکالر دغسې کور کې ناست یې څومره چې خلک ریټایر شو کورونو کې ناست یې تاسو دغسې مطلب دا چې وده نو د دې بچو څوک دغه کوي نو په دې جذبه هغې زه راپاڅولم ځکه چې ما هغې ته وایي چې زه مزید د تنخوا لپاره زه کار خو نور نشم کولی خو صرف هغې همدا وایي چې نه تاسو صرف دونه وکړئ چې راشئ چې موږ ته کم از کم تاسو زموږ ادارو کې د دې ماشومانو د تربیت دپاره موږ ته څه پروپوزلز راکړئ موږ ته د لرننګ پروسس کې د امپروومنټ دپاره چې کوم زموږ پیډاګوجي ده په هغې باندې پروپوزل راکړئ زموږ چې کوم ټیچرز دي د هغې د ټریننګ دپاره موږ ته پروپوزلز راکړئ یا د ادارو دننه بهتری یا د ادارو نه د دې ماشومان لپاره به څنګه یو خیر خورېږي په دې کې تاسو موږ ته پروپوزل راکړئ نو موږ په دغه جذبه رالو او کار کوو په هغې کې ځکه چې ټیچر چې کوم دی موږ هم یو کال ما کور کې تېر کړ خو ما دا سوچ وکړو چې لکه ټیچر چې کوم دی نه هغه چېرې ریټایر کېږي نه زه به دا د خپل ډېر ښه خوږ ملګری پروفیسر عصمت شاه صاحب مثال ورکړم د کیمسټرۍ پروفیسر و ګورنمنټ کالج پېښور کې موږ سره هغه تر د مرګه پورې د آخري ماښامه پورې سبا به هغه وفات کېږي او تر د آخري ماښام پورې هغه چې دی نو ماشومانو ته فري ابه په کالج کې هلته راته موږ سره فري ټیچنګ به هغه کوو خو هغه تر مرګه پورې هغه ټیچنګ وکړو ماښام اخري کلاس هغه واغشت سهار وفات شو نو زه یم چې استاد چې دا خو ډېر لوی مقام دی او هغه چېرې ریټایر کېږي نه د هغه نه خو ظاهره خبره چې رڼاګانې خورېږي سر څه داسې ستاسو پلان شته چې یاره په ډسټرکټ په سطح باندې څنګه تاسو وایي چې ماشومانو نن سبا تربیت ډېر ضروري دی ما ذکر وکړ سوشل میډیا ډېر نیګیټیو وار کړی زموږ په ینګ جنریشن باندې چې داسې په کالجونو کې اصلاحي داسې سیمینار وشي داسې پروګرام تاسو ډېر ښکلې خبره تاسو وکړه ډېره ضروري ده
بل شب قدر کې کالج اوپننګ وزال تم دا خبره ما کړې و. زه به دا ووایم چې دې وخت کې په معاشره کې د ټولو نه زیات رول چې کوم دی د علماو دی، بیا د هغې سره سره چې کوم دی نه هغه د استادانو دی، او بیا د هغې نه ډېر غټ رول د میډیا دی چې دا درې چې کوم شعبې دي نو دوی راپاسي، ځکه چې دا ټول خلک چې کوم دي نو دا دې وخت زه به داسې ووایم چې دا ډراوزي دي، ویم چې نو په دې دغه کې بالکل بېحسه شوي یو موږ ټول خلک. که موږ راپانسېدو او موږ د دې نوې نسل د دې فکر ونه کړو نو دا موږ نه بس د دې نه پس بیا دا زموږ په قابو کې نه راځي. نو دې لپاره زه یم چې لکه علما په جوماتونو کې او لکه زه ډېر افسوس سره دا وایم چې کو لکه داسې زموږ د دې هرې طبقې چې ما ذکر وکړو نو هغې په خپله د موبایل ښکار دي. نو چې کله په کور کې پلار د موبایل ښکار شي نو ظاهره خبره چې بچو باندې په هغې غلط اثر پرېوځي. بیا علما چې کوم دي نو چې هغې په جوماتونو کې د دې دغه وکړي، بیا مور پلار تاسو وګوره دې سره څونه ایکسټریمزم شو. زموږ په زمانه کې دا به موږ نه اورېدل چې ماشوم چې نو مور پلار ته سخته خبره وکړه. اوس تاسو وګوره تاسو خو د میډیا خلک یې اخبارونه ډک دي چې ماشوم مور ویشته، ماشوم پلار ویشته، مور پلار دواړه ویشتل، ټول کور یې ویشته. دونه دغه راغی ایکسټریمزم راغی. دا صرف او صرف دا وجه نه چې دا ټول خلک په دې موبایل هغې ډک دي او هغې دغه چې کوم دی د شپې دوی خوب نه کوي. نو چې کوم سړی مسلسل خوب ونه کړي نو هغه ظاهره خبره چې هغه خو مازغه کار نه کوي. زه اوس تللی وم د اکتوبر کې دغه ته یو کې ته لاړم. یو کې کې ماته یو ملګري دا ووایي چې د دې ځای چې کوم خلک دي نو هغې دا کوي چې په کور کې هغې د شپې 10 بجې ټولې موبایل یې راغونډې کړي او هغه یو ځای کې لاک کړي او بس ټول خلک بیا ودي شي آرام کوي. نو ما چې دا خو بس دی خو ایجاد کړو، زموږ خلک خو چې دغه ایجاد نه مونږ غلطه فایده واخیسته. او بل دا چې تاسو د سوشل میډیا پازیټیو رقم شته. لکه زه ته وایم چې زموږ په بورډ کې به کم د ماشومان ټاپ ورځو نو تاسو یقین وکړئ چې هغه ټاپر ماشومان چې نو هغې به د موبایل نه ډېره زیاته پیدا اخیسته وه. که موږ به په پیپر کې 1 ډایګرام غوښتو نو هغه به 2 ډایګرامز ورکړو. که موږ به 1 ایگزامپل غوښتو نو هغه به 3 ایگزامپلز ورکړو. دا ولې چې هغه سره د موبایل بالکل نالج ستا په لاس کې کار آسان کړي، کار آسان کړو، هغې ته پیدا واخیسته. چې د کوم دغه نه مو دغه نه تاسو پیدا اخلئ په لږ ساعت کې ته ډېر لکه زه سهار بیګا ماسخوتن کې لږ څه ما 15 منټه کې چې کوم دی نو په هغې باندې ډیورنټ لاین باندې بکس راوغوښتل، دنیا جهان انفارمیشن او دغه چې کوم دی ما ته په ډیورنټ لاین باندې راغلل چې د هغې څه شي و د هغې څه ډاینامیکس و هغه ما وکتل. نو دا دومره اسانتیا سره موږ ته چېرته چیټ جی پي ټي راځي ای نو دا به د استادانو د رول لږ کم نه کېږي لکه بس دې ولا ورکړي. چینج راغی جی چینج راغی د کرونا نه پس چې کله کرونا نه پس کرونا دوران کې چې کله آنلاین ایجوکیشن شروع شو نو زه داسې ګڼم چې د انسټیټیوشنز رول اوس کمېدو والا دی. راتلونکي 10 کاله پس به ډېر کم واړه به ادارو کې داخلي اخلي. زیات چې کم دی نه هغې به په کورونو کې 2-3 ماشومان به خپل په سکرین باندې لیکچرز راوباسي. ته د یورپ غواړې او که ته د امریکې غواړې که ته د ایشیا بیسټ یونیورسټیز د هغې لیکچرز راوباسي او په هغې باندې هغې نه به فایده اخلي. او هغه بل دا چې هغه به خپل کار هم کوي، ورک پلیس ته به هم ځي، بیا به هغه راځي ایونینګ کې نایټ کې هغه خپل لرنینګ هم کوي. نو دې سره خو سهولیات شو. پکار چې موږ د دې نه ټیکنالوژي نه موږ مثبت پهلو دی وګورو دې فایدې واخلو. سر دا څه وجه زموږ جنریشن ټول د تعلیم دپاره د مونږ نه بهر روان دي، ډېر ګڼ تعداد کې روان دي. آیا پاکستان کې تعلیمي نظام کمزوري لاسته روان دی؟ دا یو بل ډېره ښه پوښتنه ده او د دې وجه ماته دا ښکاري چې زمونږ د تعلیم معیار وګرځي، ځکه چې پخوا موږ وګورو زمونږ چې کوم ټیچرز وو هغه ډېر ایکسپیرینس او ډېر کیپیبل خلک. بیا په دې د بده مرغه په دې تعلیمي ادارو کې په سفارشونو برتۍ شروع شوې. نو چې کله استاذ بغیر سفارش برتی شي، سفارش کې برتی شي او کله استاذ بغیر انټرویو برتی شي نو بیا چې هر څنګه استاذ راغی نو ظاهره خبره چې هغه ته ښودونکي لکه نن زموږ یونیورسټۍ چې کوم دی نو ولې فیل شوې د هغې د فیلور 2 وجې دي. یو خو د هغې دا وه چې کالجز کې بی سټارټ شو نو هغه ته لږ په ارزان پیسو باندې ایجوکیشن ورکوي. دویم دا چې په یونیورسټي تاسو وګورئ د هغې د اپوینټمنټ کرایټیریا داسې ده لکه دا ګوره کرایټیریا خو اوپن پکار ده او دوی پکې لیکلي چې صرف یونیورسټي کې ایکسپیرینس هغه پکار دی. یعنې چې کوچا کالج کې 20 کاله ایکسپیرینس کړي نو هغه هلته هغې ته ایکسپټیبل نه دی.
نو دې کې به ټیلنټ تاسو څنګه را مخې کوئ نو دا چې کوم هغه فیوریټیزم کېدو کوم مونږ هغه غلط سټف چې هغه به انډکټ کو دا غي نن ریزلټ راغی چې هلته هغه سي ټیلنټ نشته زمونږ ادارو د گروث په ځای هغه ریورس شو دا غي کوالټي خراب شو نو زمونږ ماشومان چې نه هغه ټول زی بل دا چې هغه ته نن نت چې کوم دینه اپورچونټیز اوپن کړل ټول دنیا هغه ته اوپن شو نو واړه چې کوم دی مخکې زمونږ پښتانه به زیات تر ګلب پور رسیدل اوس زه دغه تلاړم چې د یو کې څومره سټیز ما رائټ فرام لندن ټو سکاټلند ما ټولو کتل زه یقین وکړ ته ما تر څه ښکارېده چې زه په پیښور کې ګرځم چې زه به لږ ساعت بتلم نو یو زموږ سټوډنټ به یو رامنډه کړی د ګورنمنټ کالج د 400 د پیښور د هر ځای چې سټوډنټانو ناغي بل ته ماته ملاوېدل دا ښه خبره چې ماشومان ته لارې کولو شوې او هغې لاړل ښه کوالټي ایجوکیشن وکړي نو چې کله مونږ دنیا سره مقابله ده او مونږ هغې سره ځان مقابله کې نه ورچو نو زمونږ ادارې به ختمېږي زمونږ ادارو نه به همدغسې څنګه چې هغه سینماګانو نه مارکیټونه جوړ شو داسې به زمونږ د ادارې چې کم دي نو سبا به دې نه هم چې کم دي نه بس خلک مارکیټونه جوړ کړي به چېرې دې کې خو د تعلیم نور کار نه چلېږي سر اخري پوښتنه دا کوم چې تاسو د پاکستان په صدا د پروفیسر اسوسییشن او د لیکچر اسوسییشن صدر پاتې شوي او 15 کاله ډیوریشن کې تاسو د لیکچر او د پروفیسر د اپګریډیشن لپاره ډېر خدمات دي او د هغې نه بعد ارګنایزیشن بالکل خاموش شو تاسو وجه دی نو زه به دا ووایم چې لکه دا هر چا خپل یو طریقه کار دی څنګه په بس د دنیا خو ټول یو د زوال ښکاري که نه په هره شعبه باندې زوال راځي نو که هغه وخت زه وګورم هغه ټیم چې کوم و زموږ نو هغه ټول صوبونه چې نو داسې یو ټیم و چې هغې یو بالکل د ټیم شکل کې کار کو اوس چې کوم دی نو د هغې یو خو د هغې هغه ټیم ورک لږ کمزورې ماته ښکاري دویم که زه وګورم نو په ټول پاکستان کې چې کوم صوبایي حکومتونه دي نو د هغې دنم دومره مسایل هغې ته خپله مخې ته دي چې هغې دې وخت د ملازمین طرف ته توجه هم ډېره کمه ده یعنې هره صوبه دونه د خپل مسایلو ښکار ده چې هغې د ملازمین چې کوم مسایل دي نو هغسې اخیستې کېږي نه په کار دا دی چې لکه دې کې هغې په خپله باندې دې ته د معاشرې دې چې کوم زموږ تعلیم دی او هیلث دی دا د حکومتونو دا خو چونکې د ویلفیر سټیټ ذمهواري ده نو چې حکومت په خپله چا نه تپوس وکړي چې تاسو ته څه مسایل دي دا نه چې ګینې یو سړی به راځي او جاړي به خو استاد او ډاکټر په سړک ودرېږي او هغه هلته نه خپل حق غواړي نو دې به هلته بدله سبق به ورته څوک کوي په کالج کې او هلته به مریض له څوک علاج څوک کوي نو دا دوه شعبې د حکومت ذمهواري ده او دا چې کوم دی په دې کې په کار نه دي چې په دې کې یو یونین په خپله راشي او هغه هړتال کوي په کار دا چې ګورنمنټ دوی راوغواړي او کښېني او دې باندې په خپله دې کې ډېر غټ ریفارم ضرورت دی او که دې کې ریفارم ونه شو نو دا زموږ د معاشرې فیلیور وي زموږ د حکومتونو د دې فیلیور وي نو لنډه خبره ده اخري زه به هم درته اخري خبره وکړم چې زموږ ذمهوارۍ هم وي که موږ په دونه غټه عهده لکه پیښور بورډ زه چیرمین پاتې شوم نو کم از کم ما خو په خپل ځان اختیار و چې زه ټیک کار وکړم او زه لکه دا بورډ د ادارې چې کوم دي نو دا مخکې به وځم زما اخري خبره دا ده چې که په کوم ذمهوار عهده باندې یو خو په کار دا دی چې حکومت چې د کمې کورسۍ لپاره څوک اهل دی دا دې نه ګوري چې دا د کمې پارټۍ دی خو چې د کمې کورسۍ لپاره کم اهل سړی دی ادې کښېنئ بل چې کم سړی په یو ځای باندې کار کوي نو په کار نه چې حکومت بل بدل شي هغه هغه ځای نه لر کړي په کار دی چې یو سړي نه خلک مطمئن وي ادارې پرمختګ کوي چې هغه په هغه ځای باندې مسلسل کار وکړي بلکې د دې بس دویم د شکل کې دا ووایم چې ټول حکومتونو له په کار دي چې هغې ادارې مضبوطې کړي د ادارو چې کوم سربراهان دي د هغې نه کار واړي ای په ادارو ډېر ښه پوهېږي خو که سیاسي اثر رسوخ په ادارو کې کم شي نو ادارې به کار شروع کړي دا چې کوم د ادارو زموږ دننه ډایرکټران ناستي سیکرټریان ناستي دي په ادارو ډېر ښه پوهېږي خو که څوک کار ته پرېږدي چې دوی کار ته پرېږدي او چې کوم سړی صحیح کار نه کوي بس هغه د هغه ځای نه لر کړي ځکه چې پبلک اوپینین به هغه خلاف وي نو زما مطلب دا دی چې لکه کم زموږ چې کم موږ سیول آفیسرز یو موږ ته ذمهواري حواله شي نو بیا په کار دا نه چې موږ د هغې صرف هغه دغه ته موږ ناست یو د هغې هغه انسنټیوز ته خوشحاله یو خو موږ کار ته نه یو خوشحاله چې موږ کار وکړو په اخلاص وکړو ایماندارۍ باندې وکړو دې خاورې ته ډېر ضرورت دی دا ډېر د دهشتګردۍ ښکار ده دا ډېر د پسماندګۍ ښکار ده زموږ د ملک خو د دې هر څه سره
زمونږ د عمل چې کوم دي دا دومره ښکلی دی چې د ټولو مسلو سره د ټولو کمزورو سره د ټولو مشکلاتو باوجود چې زمونږ د خپل ملک سره مینه وکړو او موږ د خپل پښتونخوا او د خپل پاکستان ډېر زیات چې کوم دي نو خدمت وکړو هلې به دا هر څه خپل ځای له راځي. ډېره مهرباني جي. پروفیسر نصرالله خان یوسفزی صاحب سابقه چیرمین پېښور بورډ او ډایرکټر مسلم ایجوکیشن سیسټم د هغوی تاسو مفید خبرې واورېدې الحمدلله. او مونږ هغوی یو ذمه داري په مونږ هم واچوله چې د طلبا په تربیت او د هغوی په اصلاح کې د میډیا کردار دی. نو مونږ د ایم یو جې میډیا پلیټفارم نه دا یو اعلان کوو چې انشاءالله مونږ به د کالج په سطح باندې داسې پروګرام شروع کوو چې هغې له به داسې مونږ educationist راولو چې هغه زمونږ د کوم جنریشن دی د هغوی اصلاح وکړي. او زه به دا ووایم چې پروفیسر نصرالله خان یوسفزی صاحب زما په 89 کې ټیچر پاتې شوي دی الحمدلله. د هغې وخت نه واله تر اوسه پورې د مونږ د دوی هغه تعلق ورځ تر ورځه ښکلي کېږي مضبوطېږي. او دا به ووایم چې د کالج په دور کې به مونږ د چادې کالج نه د آل پاکستان ټورونه دوی په قیادت کې کول. خو چې دوی د کالج نه لاړل نو هغه ټورونه هم ختم شو. څنګه چې د پروفیسر اسوسیشن لیکچر اسوسیشن دوی صدر و 15 کاله د پاکستان چې تللی دی نو هغه ترجیح هم خاموشه ناست دی. پېښور بورډ چیرمین پاتې شوی چې پېښور بورډ ټیم یې ورکړی دی. د هغې نه د پېښور بورډ دا موږ په تنقید نه کوو، مثبت انداز کې لګیو. هغه رول اوس نشته ولې چې موږ به لاړو یو فرینډلي ماحول به هر سړی به ته چیرمین اوس د چیرمین دروازې په خلکو باندې بندې دي. نو زه د دوی شکریا ادا کوم انشاءالله او دا تمه لرم چې دوی موږ سره بار بار راځي او په تعلیمي شعبو کې چې کوم دوی اصلاحاتي خبرې او موږ سره ډسکس کوي. ډېره مهرباني.